زمونږ د دیوبند په اکابرو کې یو ډېر لوی نوم او ډېره لوی هستی ابو حنیفه وقت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور الله مرقده چې دارالعلوم دیوبند په سرپرستانو کې او داغه په اکابرین او مشایخو کې داغه نوم او د شریعت او د طریقت یو ډیر لوی عظیم هستی یو ځل شاګردانو مریدانو مسترشدینو هغه ته استدعا وکړه حضرت او ته مونږ ته بیان وکړه داغه معمول دا او چې هغه به داسې روایتي بیانونه ډېر کم کول بس د ملګرو د مریدانو د اصلاح دپاره او د هغې د روحاني ترقۍ دپاره خپل کلمات غیر رسمي طور باندې دا به ادا کول خو دا د تقریر یو شکل به د هغې نه و خو چې کله هغې ډېره استدعا وکړه او لویه اجتماع ده او حضرت مجبور کو اصرار دوی ډېر وکړو نو چې کله هغه منبر ته تشریف راوړو نو زما او ستا او د عامو خلقو دا سوچو چې اوس به خطبه وي او بیا به دا جلوی وي او دا ولولي وي او دا خطابات وي لکه څنګه چې روایات دي او حضرت چې کله بره کېناست او لږ ساعت توجه یې د خپل مجمع ته وکړه او د خولې مبارکې نه یو ډېر یو خو مونږ او تاسو صرف د ژبې نه خبره وباسو او د هغې هغه د زړه نه وځي آن چې از دل خیزد بر دل ریزد چې د زړه نه خبره اوچتېږي هغه بیا روغه په زړه باندې لګي ښه او هغه وایي الله د الله رب العالمین هغه نوم داسې په یو عظمت سره داسې په یو محبت سره داسې په یو حلاوت سره حضرت ادا کو چې څومره مجمع ناسته ده او هغه ټوله مجمع په ژړا شوه ټوله مجمع جاړي حضرت خاموش او مجمع ټوله جاړي ښه او د هغې نه بعد حضرت منبر نښکته تشریف راوړو چاوی حضرت خو بیان ونه کو حضرت ورته وی د بیان مقصد هغه دا دی چې په زړه کې خوف خدا راشي فکر آخرت راشي محبت مع الله راشي تعلق مع الله راشي او شکر دی هغه په الله ویلو سره الله رب العالمین ستاسو دا زړونه هغه منور کړل الله دې زمونږ او ستاسو دا زړونه هم منور کړي